د وړو زیاتو بیو عام ولس په احتجاجونو مجبوره کړي دي او وایي چې د حکومت لخوا د 10 کیلو د سرکاري وړو د تروړې بیه 1300 روپۍ ده او په بازار کې د 10 کیلو بورې وړو بیه 200 روپۍ ده. د ارزان وړو ترلاسه کولو د غوښتنې لپاره احتجاجونه پیل شوي، نو بل خو د سرکاري وړو ترلاسه کولو لپاره ګڼ شمېر نارینه او زنانه هم راټول شوي دي. ګلمینا د وړو اغستونکې ده، په حکومت سخت نیوکې کوي او وایي چې د حکومت ناقصه معاشي تګلارو له امله دوی د لوږې سره مخ شوي دي او غوښتنه لري چې باید آبادۍ ته په کتو سره د حکومت د سرکاري وړو شرح زیاته کړي. نن لسمه ورځ چې موږ زو راځو د وړو پسې سهار وختي 9 بجې 9:30 بجې راوځو چې راشو په یو ځای ګرځو په بل ځای ګرځو، دلته راشو دلته چا قسمت راوځي چا قسمت همداسې تشه کور ته لاړ شو. زه ډېر بېنهایته بیمار یم، زما ډېرې بېشماره بیمارۍ ده، په دې وړو پسې در په در ګرځو. وړه لږ ورکوي دوکاندارانو له رش زیات دی، تاسو وینئ. حکومت دې دا مهرباني وکړي موږ ته د هر څه زیات کړي که نه، زموږ ټکسونه اخلي زموږ په سر خې ډېر هر څه دوی له راځي او موږ عوام یې دې ته دغه کړو چې موږ خودکشي وکړو. د هر سړي 8 بچي دي، ښه تروړه په 300 کم په 3000 تروړه شو، نو موږ بیمارۍ ته کړو، موږ یې بیلونه ته کړو، موږ یې د وړو ته کړو، موږ بچو سره څه وکړو؟ زموږ د عوام اخر دا حل شو. ولې موږ د عزت خلکو موږ دې په دې وړو پسې بې عزته کړو؟ موږ ته د وړو خو پراخه کړي که نه. بابر علي خان چې د کامران پلورمیل مالک دی، نرخونه زیاتېدل یو علت دا ګڼي چې حکومت ورته د روزانه په حساب د 15,000 میټرک ټنه غنمو په ځای یوازې 15,000 میټرک ټنه ورکوي. او دویمه دا چې د پنجاب صوبې نه پښتونخوا ته د وړو په رسد بندیز لګولې شوی دی. کم از کم 15,000 میټرک ټن زمونږ د کې پی کې صوبې ضرورت دی. دی موږ لرا کې 5,000 میټرک ټن، نو د باقي 10,000 میټرک ټن غنم چې کم دي دا بیا موږ د میلونو والا په مختلف طریقو باندې غنم د پنجاب د صوبې نه ځان لرو. الان کې دا غزنه پابندیم ده، دغه پابندې په وجه غسیس ګران شي، ډیلران کوشش کوي هغه وړ وروړي. ګوره چې دا 5,000 ټن چې کم ضرورت دی 15,000، نو 5,000 ته ملو شو، خو دا 10,000 دا بیا موږ د پرایویټ سېکټر نه پوره کوو. دغه قیمت په دې وجه یو خو موږ ته باندې صوبه پنجاب پابندي ده. یو خبره نور که تاسو ګرځي دینه مخکې کارونه کې به ډیر روزو کې کوټه د حکومت کم از کم 7,000 ټن و. اوس هم د دې حل دا کې دي شي لکه 15,000 میټرک ټن نه او 10,000 میټرک ټن هم کله کده موجوده کوټه ډبل هم شي کنه، نو دومره به چې ان شاء الله د ګرانی ریټ له ودا سبسایډي جوړ بیا مخوي. د جنوري په 2 نیټه د چیف سیکریټري په مشرۍ کې ډیپټي کمشنرانو ته ویل شوی وو چې د وړو په شمول د نور خوراکي توکو نرخونو باندې د نظر وساتل شي. خو ولس وایي چې دوی دغه لارښوونو باوجود هم د وړو د کمښت سره مخ دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 د وړو